چې دې کنجرو سره وسکه دې کنجرو دې ډمو سره وسکه زما زوی رانه بیګا تاسو کوم دادا ویل دله سره په صف کې مونږ کیږي مال څنګه دله ویل چې خزه بربنده بار ګرځي او بدکاری کوي او دغه کوي مالی بچیا توبه او باسه دسه وخت را روان دی چې په مصالحه به لوی دله ولاړی او ورپسې ورستو واړه دلګان ولاړی دسه وخت را روان دی مصالحه والا د لور وادي کارډ چاپ کړي چې راشي چې په دواګانو یې رخصت کړي د مصالحه والا په کور کې وی سي ارونه پراته دي زما په خدای قسم دی چې ما په زندګۍ کې لومبه ځل ټلویزیون د لاهور د شاهي مسجد د امام په کور کې لیدل لومبه ځل نامه به مې اورېده ما لیدل نو ا بیمارو تپوس ته ورلم دا ټي وي پرتاوه مالدار سے شہد ٹی وی ہے اس پہ خبریں مبرے سنا کرتے اول د لاہور د شاہی مسجد پر امام پکور کی ملی دلے نو خپانه شي یو حکیم دکان لبه ولا خزر اتلینو چې د خزو حال به ولیدو چې کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په خزو نو مور به وی چې بچیا بغیر زمانہ ازړه بډای د زړی چې څومره کچ نه دا زړی ځواني مخ کی او دا کوپای ورپسې داسې روانه دا چې څومره کچ نه زما خړه خلې لراغه مور نالت په خزو ویل به بچیا بغیر زمانہ زه ډیره پاک یم ویل خاور یو طالب مسلاتی کو ویل دا مور به ورغلاو کا طالب بکور تتلو راتلو بډای ور سره لین جوړ کو نا بډای ورته وی چې ماو تختوا نکاح بو تړو دواړو ماو تختوا هغه ول ته چې تل نه شي ګرځیدې نه شي ویلې پچای کې میکینه و مې تختوا حکیم صاحب ته ویلې کارو شو په فلانه لار به بوزم او په پچای کې به میکینولي او پاسه به می پیمالو چاکي بوډای په پچای کې کینول او مالو چې په د پاسه یې خيو طالب په سر کړه د پچای حکیم صاحب ولا په مخ راغی طالب سدي ویل جی دا مالو چې ویل تکیدا د مور په پاس نه زور کو چې پچای کې نه دی بیختی چې پچای کې خو او ته مالو چې لري ک مور په کې زیړ سترګې نیولې وی ویل مور نالت په خزو ویل بچي اول په ما نو چې زه نالت تک اورم نو اول په بجلیګر مولا نالت چې په دسه قوم کې اوسېږي او د دسه قوم امام دی اول مالت په ما ورپسې په تاسو اول نالت په ما تاسو پوه شئ نو زما عزیزانو ستا ملک نه دا شی جوړ شو اوس به دا تپوس نه کوي چې پلانی سره مونځ کېږي که نه کېږي پلانی نه پرېږده په مصله ولاړ نه دی تپوس کوه چې ده پسې مونځ کېږي که نه نو د ملک نه کمپلیټ دمخانه جوړه شو پیران مولیان اوس دې وخت کې دا یو ډله د تبلیغ ده چې الله پاک د دوی په وجه زویم چې قیامت رستو کړی دی پاغه پسې صاحب پیران لګېدلي مولیان ورپسې لګېدلي یو غمو یو هړې جوړ کړي او دا قوم هغې پسې دلته بې جونم لګولي پته هو کا کنه دا څه شی یو ورځ جنگ د پاره اعلان وشو چې مال راوړی د جنگ تیاری کیږي ټول صحابه کور ته منډې کړې چا درې سه راوړو یوې کور پرې خوا چا دوی سه راوړو دوی کور پرې خوې چا سلور راوړي یوې کور پرې خوا ابو بکر صدیق چې کور ته لاړو نو جاروی کور کې واله او هغه د پخلی لوخي چې دی هغه راوړو په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې سمره مال راوړو ټولو ورته خپل بیان وکړو حضرت عمر نیم مال کور کې پرې خو نیم راوړو دا خیال کړی چې د ابو بکر صدیق نه بزمخ کې شم صدیق اکبر پاسې دو یا رسول الله په خدای مې دې قسمی
چې مال نامه په کور کې مې پرې خې نه ده اور سمې راوړو مخکې میخي د خلفاء الراشدین متعلق عزیزانو زبتا تاسو نو حضرت عثمان چې ده هغه دومره لوی منظور نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو لوري ولا په حق د نکاح کې ورکړه چې سموده پس هغه وفات شو نو بیا ولا بل لور په نکاح کې ورکړه څو پس چې هغه وفات شو پیغمبر فرمایل چې کاش چې زمانن درېم لور وینو درېم هم حضرت عثمان ته په حق د نکاح کې ورکول او دینه تاسو اندازه لګوئ چې د حضرت عثمان بس عملو او پاسمانونو کې د څه حالو چې د پیغمبر دومره لوی منظور نظرو چې خپل لخت جګر به ورته یکه بادیګره دو په نکاح کې ورکړي اوس د داسې سړي متعلق 12 کال دور حکومت کې د يهودو په سازش باندې داسې حالات پیدا شو عزیزانو په مخ د ځمکه کافر خو ډېر زیات دي ډېر زیات دي لیکن په مخ د ځمکه د اسلام د نوم دشمن د يهود نه بل ډله نشته اره یو ډله د کافرو بلګه لګه گزاره وکي لیکن يهود چې دي دا غي نه سوا بل ډله نشته دا دومره ظالمه فرقه ده چې په یو ورځ به او یا پیغمبر شهیدان کول پیغمبران به حلالول اوس هم د هغه يهودو سازشونه د اسلام د نوم سره زتا سو تویل نشم په هر لیول باندې او په هر رنگ باندې کم سازشونه چې يهود د مسلمان دنیا د پاره کوي هغه دنیا ته پته ده د دوی په سازش باندې د حضرت عثمان هم د قتل منصوبه جوړه شو او داسې منصوبه جوړه شو چې د پکور کې محبوس او ویلې چې بار بنه روزي حضرت علی دا یاره پیدا شو چې پکور باندې ورته څوک اٹیک ونکي نو امام حسن او حسین چې دي دا دواړه د حضرت عثمان په دروازه څوکیداران کې نور چې خلق به د دې دواړو نه لک شرمېږي او پکور به حمله ونکي تاسو څه خیال دی دا نن چې تاسو په ملک کې سکیږي دا د چا سازش ده او د چا په ایما باندې کیږي تاسو خو په صرف دهشتګر نومي خېده اوس دا پته هولګه کور د وران شه چې دا دهشتګر دی څوک دا د کم ملک او د کم وطن په اشاره باندې دا حالات جوړ کړی دي ستا په ملک څومره فساد چي دي د دې بنیاد چې دی هغه يهود دي په پیسو په دولت خوار سکیږي بیا زمون په دې ملک تاسو وګورئ اجرتی قاتلان نشته تو سوغړه چې د پلانه سره وجل غواړم لک 2 لک روپۍ چاته ورکړه درته به مړ کی نو د اسلام په نوم کې هر فتنه شته پیسې او دولت چې ده هغه خدای نه پیژني رسول نه پیژني قرآن نه پیژني آخرت نه پیژني حساب او کتاب نه پیژني او پیسې پیژني نه کم شه دی چې د اسلام په نوم باندې پیسې نه کوي مسلمانانو مونږه جنازیم کوو مونږه نکاحونم تړو لیکن پیسو د پاره په ظلم او په هیڅ زیاتی باندې هغه صرف نه کوي نو حضرت عثمان غوندې سړی چې د چا ژوند جنت خرید کړو هغه د پارم سازش جوړ شو پرون تبلیغی اجتماع و د اجتماع د پاره چې کوم سازشونه جوړو الله ټول ناکام کړ په دې رنګ کې چرته د کافر ملکونو دا خوخي چې مسلمان قوم کې دی
دین راشي او مسلمان قوم کې د جذبه د دین پیدا شي او مسلمان قوم کې د جذبه د جهاد پیدا شي دا چرته ایس کافر ملک چه ده اغا دا نه غواړي چې مسلمان قوم د متحد شي دا د یو شي یو بلاک دی شي نه په ایس قیمت باندې مسلمان یو کې دوتا ستا قوم دا خلق نه پریدي اوس حکمران طبقه چې دا اول لکه دا درد نشتا چې دا قوم دی بيدینه نشي دا درد نشتا حکمران طبقه کې دا درد نشتا چې د دې ملک قانون دی د يهودو د نسوارا ولی دی دا خود مسلمان ملک دی د دې قانون خود قرآن وی د دې قانون خود اسلام وی دا درد د حکمران طبقه په زړه کې نشته د دې په زړه کې صرف دا درد دی چې زده په کرسای ناس